بسم الله الرحمن الرحیم. زما خوږو او درنو کتونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ناظرین، زمون د نن ویډیو موضوع ده ډیپریشن څنګه بیماری ده، څه چل پکې کیږي. په ډیپریشن کې د زړه درزار زیات شي، دړکن زیات شي او لاس پونه باندې رپرپارې راشي، دا کار پرېږدي، ساه بنده شي، ګوټن محسوس کیږي. بنده وایي چې یاره چېرته کلاو فضا ته وځم. بعض اوقات پکې بدن چې دی دا بالکل بدن نه سوځي او بدن بالکل مړ شي. بنده انسان وایي چې زه چېرته څملمه او د پس خوب وکړمه او ډیر زیات بیچینی بدن میږي میږي شي، یخ شي او د دې ډېرې زیات علامات دي او علاج یې په ایلوپیتیک کې چې کله تاسو ډاکټر ته ورشئ نو یو مخصوص دوايانې دي چې هغه بس مغه د دې علاج دی او مستقل به خورئ چې په هغې کې اسیټالوفرام دی او ورسره د معدې ګولۍ ورکړي، ځکه دې کې معدې تکلیف هم پیدا کیدی شي، ورسره ګیس ټربل محسوسیږي، سینه باندې درد راځي، سیبنده وایي جوړه ما ته سینې تکلیف دی، زړه طرف ته باندې دردونو علامات وي. نو ناظرینو، زمون د هومیوپیتیک په فیلډ کې د دې یو دوایي ده، د هغې باره کې به ذکر کوو او زه تاسو ته په خپل چینل کې هرکلی وایم. او دوستانو، مونږ به اکثر داسې مریضان کتلي چې هغه د ډیپریشن مرض باندې اخته دي، ډیپریشن پریشانی دي، انزایټي ده او هغه ډیر زیات غبرهټ محسوسوي او په معمولی خبره باندې داسې څه معمولی واقع وشي یا کور کې هم چېرته درز وشي نو زنانه ټوپ کي او د هغې دړکن سیوا شي، خپلو لاسونو نه یې سوځي. نو نن سبا وخت کې په دې معاشره کې اول خبره خو دا ده چې بېخوابي غټ مرض دی، په بې ټایمه اوده کېدل او بې ټایمه پاڅېدلي او ورسره نورم علامات، نورم داسې مسایل شته دی چې دا د دې وجوهات کیدی شي. نو ناظرینو، د دې دپاره په ایلوپیتیک کې خو مختلف میډیسن دي چې هغه ستا بدن سون کی، دماغ دې وده کی، په دماغ باندې اثر نه لري، لکه لګزاټانیل شلو، اسپرامسیټ شلو، اسیټالوپرام شو، مختلف میډیسن استعمالیږي. خو نن زه تاسو ته یو ډیره ښه فارموله ده د جرمن هومیوپیتیک میډیسن دی، دوایي ده چې هغې ته ویل کېږي R22. په سکرین باندې به تاسو ته د هغې نوم راشي. R22 دا یو داسې دوایي ده چې دا د دې په یو شافي او کافي علاج دی، خو دا به لږ وخت لري، لږ مستقل استعمالول به غواړي د دې. محترم ناظرینو، دا کترې چې موږ نن تاسو ته کمې ښایو R22، دا که تاسو لګاتار استعمالوئ نو انشاءالله تعالی څه وخت پس به ستاسو د دې مرض نه مکمل ختم شي، دا مرض به مکمل ختم شي. او په دې کې چې کمې دوایانې شاملې دي هغه د هومیوپیتیک په دوایانو کې د دې مرض دپاره بهترینې دوایانې دي او ښه کار ورکوي. هغه خو مختلف ډاکټران سنګل ورکوي، خو مونږ د دې یو کمبینیشن جوړ کړی دی او هغه کمبینیشن ته ویل کېږي R22 د ډاکټر ریکویګ کمپنۍ دی. ناظرین، د دې استعمال هم تاسو ته ښایو او ورسره ټایمینګ هم ښه چې څومره ټایم به د تاسو استعمالوئ. خو اول راځو د دې چې کوم دی کې کمې کمې دوایانې استعمال دي او تاسو مختلف په ذریعه باندې دا سرچ کولی هم شئ، کتی هم شئ او د دې ډسکرپشن هم کتی شئ. نن سبا د نیټ په ذریعه باندې هر یو شیز آسان شوی دی. نو ناظرین، دې کې ایک نمبر پهله نمبر باندې چې کومه دوایي ده شامله ده هغه د هومیوپیتیک ښه دوایي ده، هغې ته وایي ناجا.
ناجا دوی د ډیپریشن یو بهترینه دوی ده. دا د زړه باندې بوج راتلل، زړه تنګېدل، ګبراهټ محسوسېدل، یریدل، خوف، دا د هغې لپاره بهترینه ده. ورپسې چې کومه دویمه دوی ده هغې ته وایي ګرینډیلا. نو ګرینډیلا هم په هومیوپیتیک کې د ډیپریشن بهترین دوی ده. کله چې ډیپریشن باز کسان ته ډیپریشن کې ساه بندي راځي، ساه بندیږي، ګیس علامات ورته پیدا کیږي او په بدن باندې بوج شي، بدن دروند شي، اوږې درنې شي، نو دا د هغې لپاره بهترینه دوی ده. ورسره چې دې کې کومه درېیمه دوی استعمال شوې ده هغې ته لکاسیس وایي. لکاسیس چې دا چې کوم مریض د ډیپریشن په وجه باندې د یره پې راځي، یره پې راشي، یا هغه چېرته بنده کمره کې ناست دي، بند ځای کې ناست دي، هغه خوف محسوسوي، یوازې شي، نو هغه لپاره دا ډېره بهترینه دوی ده. بعضې مریضان هغه د کمره کې چې څملي نو کوشش کوي چې زما کړکۍ دروازې کولاوي، څه بند نه وي، نو هغه ډېر زیات طبیعت یې خرابېږي دې سره، نو هغه یریږي او کوشش کوي چې د خلکو په منځ کې ناست یم یا که څملم هم چې خلک رانه ګیر چاپېره پراته وي، نو دې لپاره هم دا ناظرین ډېره بهترینه دوی ده. او د دې طریقه استعمال هم ډېر آسان دی. د R22 طریقه استعمال دا دی چې د دې 10 نه 15 قطرې پورې، 10 نه والا تر 15 قطرو پورې سحر او غرمه ماښام په نیم کپ اوبو کې اچوي او سکئ. سحر هم نیم کپ اوبو کې 10 قطرې شوې یا 10 نه 15 پورې، غرمه هم دغه رنګ، ماسخوتن 10 نه 15 قطرې استعمالوي او سکئ، او تقریبا 2 میاشتو پورې دا تاسو استعمال کړئ، نو انشاءالله تعالی د دې افادیت په تاسو ته پته ولګي، کافي فرق به محسوس شي. دوستانو دې سره که تاسو یو بل سنګل ډوز دوی د هغه استعمال کړئ نو د دې افادیت په نور هم زیات شي. او هغه دوی چې هغه په ګولیو په صورت کې ملاویږي، ګولۍ دي هغه 6x پاور دی، د هغې ګولۍ نوم دی کالیفاس. کالیفاس ګولۍ چې دي دا د دماغو دپاره بهترین ټانک دی، دماغو ته طاقت ورکوي او په سر باندې چې چا بوج راځي، ګوټن چې دغه کوي، فکرونه یې زیات وي، هغه لپاره هم بهترینه دوی ده. او دا د دې ګولو چې دا ګولۍ ورسره استعمالوي، 6 ګولۍ د سهار کې، 6 ورسره ماښام کې خولې ته دی اچوي او لکه د ټافیانو دي چوپي، نو انشاءالله تعالی دا به د ده لپاره ډېر فایدهمند دي. کم ملګري چې د مختلفو میډیکلز نه علاج کوي او مسلسل علاج کوي او هغوی ورته مختلفې ګولۍ ورکړي دي، اسټالوفرام، اومپرازول، معدې دپاره، ورسره نور لکه ډېر زیات هغه ته یو بنډل جوړ کړي او ټول یې نشه آور دي و دماغ دې سون کړي، نو انشاءالله تعالی دا څه هیڅ قسمه ساید افیکټ نه لري، نه د دې څه نقصان شته دی، تاسو ته به ډېره فایده درکوي او دا دوی والی او استعمال یې کوئ. او زه تاسو نه امید لرم چې ستاسو به دا ویډیو خوښه شوي او ورسره که خوښه مو نو لایک ووایئ، موږ ته خپل د کمنټ په ذریعه موږ ته خپل رای اظهار راکړئ، او که اوسه پورې چا زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو شیر کړئ، کیدای شي چې بل چاته د دې ضرورت وي هغه یې دغه کړي. نو دا یاد ساتئ چې R22 د ریکویک کمپنی ده، په بازار کې ښه هومیوپیتیک سټورز کې ښه په ارزان قیمت ملاویږي، د جرمني ده، نو استعمال یې کوئ، خوښه مو به شي انشاءالله. نیکسټ ویډیو د بلې ویډیو پورې موږ ته اجازت راکړئ، د الله په امان.